نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی انما یخشى اللہ من عباده العلماء بے شک دا اللہ تبارک و تعالی نا یریدن کی پا مخلوق کی چی دی العلماء اغا علماء دی چی دا رب العالمین نا پا مخلوق کے دا اللہ پا بندیانو کے دا اللہ نا چی دیر زیاد یریگی اغا علماء دی اغا دا علم خاوندان علماء وائی سمر دا بند سر علم سیوائی دمر بدکی دا اللہ یر سیوائی دے بدا اللہ نا یریگی دیر سمر چی بند سر علم سیوا کی گی دمر بدکی خشیتی الہی رازی دا اللہ تبارک و تعالی نا بیر رازی یو صحابی راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کئی دا اللہ حبیبہ زمان زڑا غواڑی چیز طول دنیا کی لوی عالم شم چی ما نبل غٹ عالم نیو ز طول دنیا کی لوی عالم شم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی اتق اللہ فتکن اعلم الناس دا اللہ نا یریگنو تب پا طول مخلوق کی لوی عالم شی سمر دا اللہ نزیات یریگی دمر با طول مخلوق کے اعلم الناس دا طول نلوی عالم بتشی چی سمر بندکی علم سیوا کی گی دمر بدکی دا اللہ نیر دیر سیوا کی تاسو بلی دی چی سمر ونکی میوہ دیریگی سانگو کی میوہ کی گی نو دا ونی سانگی چی دی اغخ کتکی گی نو سمرا چی بند سر علم سیوا کی گی دکی بدمر عجزی پیدا کی سنگ چی میوادار ونا دا اغی سانگ اخکتی طرف ترازی نو دسی چی علم چا سر سیوا کی گی دکی بخشیتی الہی رازی دکی بدا اللہ نیر رازی و دے بدا رب العالمین ندیر یریگی چی سمر ورسر علم سیوا کی گی دکی بخشیتی الہی دیر رازی احادیث و مبارکو کے راضی علماء اللہ تخوخ بندیان دی ذکر رب العالمین دیل علم ورکو اللہ دی سینی پا علم منور کرد ذکر علم
دا د الله صفت ته، دا د الله صفت ته، او دا چې الله چاله ورکي نو دا الله خوښ بنده ته ورکي. ځکه قرآن کریم کې رب العالمین فرمائی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، بیشک مونږ په میراث کې ورکو دا قرآن کریم هغه چاته چې څوک منتخب کو. د قرآن کریم د احادیثو د علم د پاره الله خلق چڼی، الله خلق منتخب کئی. دنیا رب العالمین هر چاله ورکي، خوخ او ناخوخ، تابدار نافرمان، دیندار او فاسق، الله دنیا هر چاته ورکي. او علم رب العالمین وی هر چاله نه ورکوما، علم هغه چاله ورکوم چې څوک منتخب کم د دې علم د پاره. دی وجینا علما وایي علما طلبا دا د رب العالمین چاند کړلې شوی خلق دی، دا الله چاند کړي دي د علم د پاره، دا الله منتخب کړي دي د علم د پاره، دا الله خوښ کړي دي د علم د پاره. دی وجنه احادیث مبارکو کې راځي چې کله یو عالم یا یو طالب علم د قرآن استاز او د قرآن شاگرد، احادیث مبارکو کې راځي چې کله دا په یو کلی باندې تیر شي، په یو علاقه باندې تیر شي او په یو کلی باندې تیر شي، احادیث مبارکو کې راځي د دې عالم د وجنا او د دې متعلم د طالب علم د وجنا چې کله دی په یو کلی تیر شي، رب العالمین سلویخ ورځې د هغې مقبرې نه عذاب قبر پورته کړي. چې په یو کلی او په یو علاقه باندې عالم تیر شي، یو کلی او یو علاقه باندې د قرآن طالب تیر شي، د علم تګې او طالب علم په یو کلی او په یو علاقه باندې تیر شي، دا رب العالمین ته ډیر خوښ مخلوق دی چې الله د قرآن د خدمت لپاره چاڼ کړي. علما وایي رب العالمین د حافظانو او د قاریانو په وجه الله د دې په ذریعہ الله د قرآن کریم د کلماتو او د حروف او د سکناتو د مخارج حفاظت کوي. الله د دې په ذریعہ د قرآن حروف محفوظ کوي، سینو کې حفظ منتقل شي نو قرآن په سینه کې محفوظ کی. دا حاملین د قرآن دی په سینو کې الله قرآن منتقل کړي دی او دا حامل د قرآن دی د دې سینو، دی سینو قرآن اوچت کړي دی او دی سینو قرآن محفوظ کړي دی. قرآن کریم د حافظانو په سینو کې پروت دی. قرآن کې څوک رد و بدل نشي کولی. ته یو زبر زیر بدل کا، دلته به د قرآن حافظ وی چې دی ځای کې دی زبر بدل کړي دی. ته به تپوس کوي چې دی قرآن کی دسی لکھ دے، دی چاپ کی دسی لکھ دے. دا حافظ قرآن بدر توائی چې ما د کم استاز د سینی نه ما ته قرآن منتقل شوه دی، پاغي کې دا زبر دسی نو او دی چاپ کې بغلطی راغلی، خو ما د استاز د سینی نه چې ما ته کم قرآن راغلی هغې کې دلته داسې نشته دی. علما وایي د نورو مذهبونو کتابونه اغا د اغي کلامونه د اغي مذهبونه کتابونو کې پراته دي، زمون کتاب په سینو کې محفوظ دی، قرآن په سینو کې محفوظ دی. دا سینه په سینه منتقل کیږي او د یوی سینې نه بلی ته ځي، د یوی سینې نه قرآن بلی سینې ته منتقل کیږي. زه اوس ورځې مخکې یو مدرسې ته تللی وم، هلته د قرآن حافظانو یو حافظ یې پکې ماله راوستو، وی د قرآنم یاد کو، د قرآن حافظ دی، خو وی په یوه ورځ کې ټول قرآن دوباره شروع کو، په یادو باندې ټول قرآن په یوه ورځ کې ختم کو. په یوه ورځ کې ټول قرآن ختمول. په قرآن کریم کې 23 لاک حروف دي، 30 لکه حروف، او دا داسې د یو رکوټي ماشوم په سینه کې محفوظ کېدل.
او د یوې ژبې نه په یوه ورځ کې 30 لکه حروف تیرېدل، دا د الله کلام دی، دا د قرآن شان دی. قرآن کریم معجزه ده. ته یو کتاب یاد کا، د 10 پاڼو یو کتاب یاد کا او ما ته په یادو باندې ووروه. زه تا ته الحمدلله نن داسې حافظ ادرولی شم، قرآن به تا سره یو حافظ به درته کینوم او په یوه ورځ کې به درته ټول د الله کلام په یادو باندې اورئ. دا د قرآن کریم د حقانیت دلیل دی، دا د اسلام د حقانیت دلیل دی. نو ستاسو څه خیال دی د داسې سینو په باره کې چې هغې کې قرآن پروت دی، د داسې قرآن د حاملینو په باره کې چې د هغې په سینو کې دند قرآن پروت دی. هغه سینې د قرآن حاملې دي، هغه سینو ته قرآن یاد دی. داسې علما پکې تیر شوي دي چې 3 لکه احادیث په ورته په یادو 3 لکه، چاته 6 لاک احادیث په ورته په یادو باندې یادو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث په ورته یادو. دا ډېرې غوره سینې دي چې الله د قرآن د پاره منتخب کړي دي. رب العالمین ګوره 2 کسو ته د جنگ اعلان کوي، یو سودخور ته چې څوک سود کوي، الله وی فأذنوا بحرب من الله. یو چې څوک د عالم سره دشمنی کوي د علم په بنیاد، د تم د الله د طرف نه اعلان جنگ دی، اعلان جنگ دی چې د عالم سره دشمنی کوي او د عالم ته د علم په بنیاد ولاړ دی. دا ډېر غوره دی. که دی الله ته خوښ نه وی، دی به الله د قرآن د پاره نه منتخب کو. دی چې دا سینه الله د قرآن د پاره منتخب کړې ده، الله د دې سینې انتخاب د قرآن د پاره کړي. ځکه نبی علیہ السلام فرمای اکرمو حملت القرآن، اے خلقو د حاملینو د قرآن عزت کوئ، د قرآن د حافظانو د علماو د شاگردانو عزت کوئ. نبی علیہ السلام فرمای چا چې د دې عزتو کو هغه زما عزتو کو، او چا چې زما عزتو کو هغه د رب العالمین عزت وکو. د دې عزت دا بالواسطه دا د رب العالمین عزت کول دی چې دی ته د قرآن په وجه باندې عزت ورکول او دی ته د قرآن کریم په وجه باندې درانه کتل. د احد موقعه شهدا ډیر وو، قبرونه کم وو، 2-3 شهدا به په یو قبر کې دفن کول. صحابی راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تپوس کوي، وی د الله حبیبه چې 2-3 په یو قبر کې ږدو نو مقبرې ته پکې د قبلې ته پکې کم یو ډومبې کېدو چې 3 مړي دفن کوي که نه 3 تنی په یو قبر کې قبلې طرف ته به څوک ډومبې ږدي، کم یو به ډومبې کوي قبلې طرف ته. د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي چې د چا مرتبه اوچتې اپکې قبلې ته ډومبې کوي. صحابه ورته وایي د الله حبیبه هغه ټول د احد شهدا دي، د الله په دین سرونه قربان کړي دي، د دې نه بله غټه قرباني نشته دی چې شهید د خپل جان قرباني ورکړي. د اسې هر سړی وایي خدایه د شهادت مرګ راکړي، خو چې موقع راشي که نه نو د ځان نذرانه پیش کول دا وړه خبره نه ده. دې ته به ډېر سوچ کوي، سشته که نه چا را باندې سشتې که نشتې، بس دا مې اخیري ګړۍ دي، بس ګنټه پاتې ده 2 پاتې دي، د خپل جان نذرانه پیش کول دي. دا معمولی خبره نه ده، دا ډېر لوی امتحان دی. نو دا خو ټول شهدا دي، د الله حبیب نو مقبرې قبلې طرف ته پکې کم یو ډومبې کېدو. د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل چې د چا مرتبه اوچتئ. وی د الله حبیبه پته به دې کې څنګه لګي چې دې کې د چا مرتبه اوچته ده. د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل که دې کې د قرآن حافظ وي نو هغه ډومبې قبلې ته کېدی، د قرآن حافظ ډومبې قبلې ته ږدی، د ده مرتبه اوچته ده، د نه به حساب شروع کیږي، دی ډومبې قبلې ته ږدی. بیا چې چاته 20 پاري یادي بیا هغه ږدی،
بیا چې لس یادي اغږ دی، بیا چې پنځه یادي اغږ دی. خو د قبر کې چې کم مقام عزت ته مرتبه د هغه د قرآن کریم په وجه ده. کته بل کتاب کار نه ورکوي نو چې قبر کې هم د حافظ قرآن مرتبه شته نو په دنیا کې هم دله مرتبه پکار ده، دله مقام پکار دی. نبی علیہ السلام فرمایي زما د امت عزتمن خلق پیژنئ، عزتمن د ډلې درته وښیم د خپل امت. صحابه ورته وی او وی زما په ټول امت کې عزتمن دی ډلې دوه دي، خطا یې نه کوي. اشراف امتی حملت القرآن، اولنی ډله حاملین د قرآن، بس د قرآن ویونکي او د قرآن ازده کوونکي، د قرآن لوستونکي، دا عزتمن د ډله ده. او بل و اصحاب اللیل، بل ډله عزتمند هغه ده چې د شپې الله ته ولاړي، چې د شپې الله ته ولاړي، چې ټول خلق وده شي او هغه د شپې الله ته ولاړي. تهجد گزار چې د شپې په تهجد الله ته ولاړي. دا دوه ډلې چې دي دا عزتمند دي ډلې دي زما د امت. نو د قرآن د حاملینو قدر کوئ او خمو قدر در سره بچیم د قرآن حفظ تکې نه وی، بچیم د قرآن علم تکې نه وی. دی ورځو کې مونږ د دستربندو له ګرځو، ډېر بختور پلارانی کله ناکله دستربندۍ کې دوه علمای وي دا دواړه رونه دي او هلته یې پلار ولاړي او دوه بچي عالمان شي. کله ناکله وي دا دواړه بچي حافظان د دې یو کس زامن دي او دا دواړه رونه دي. دوه حافظان پلار په یو ځای کور ته بوځي، دوه عالمان په یو ځای پلار کور ته بوځي. پرون دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک کې دستربندي وه، کم از کم 1300 علما به فرون فارغ شوي. دا به د چا بچي نه و، د دې به هم پلار و چې پرون دستربندي کېده او د هغه بچي له یې پکې پګړی وخلي. نو دا ورځ هم نه ده خوښه چې ورځ په تاسو راشي چې ستا د بچي دستربندي او په سر نه ورله پګړی تو کې وی عالم بچی والا، دا ډېره لویه خوشحالي ده. تکړه شئ، داسې ورځ را روانه ده چې پلار به بیا د بچي نه تښتي. ګورئ یوه نیکي به پلار بچي له نشي ورکولی، داسې ورځ را باندې را روانه ده. د ګټې او د بیلات ورځ ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منځ کو چې مانځه کې دې آیات ته ورسېدو وامتازوا اليوم ایها المجرمون، نن مجرمان په ډډه شئ، مجرمان سیټ ته شئ. قیامت کې به آواز وشي مجرمانو ډله دې پله شئ، دې نورو نه جدا شئ. دغه آیات ته ورسېد، هغه آیات لولي 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 جاړي. سبا ته ټیم نږدې شو، ټوله شپه یې دغه یو آیات لوستو چې الله به وایي چې مجرمان په ډډه شئ چې زه به کومه ډله کې خیجم، زه به کومه ډله کې خیجم. داسې ورځ را روانه ده، د ګټې او د بیلات ورځ ده، د مجرمانو او د نیکانو د جدا کولو ورځ ده. دا ډلې ډلې به داسې الله جدا کوي، تاسو دې طرف ته شئ، تاسو دې طرف ته شئ، تاسو دې طرف ته شئ. داسې یوه درنه ورځ د ګټې او د بیلات را روانه. هغې ورځ له ځان له څه تیارې پکار دی. کم از کم یو بچی د قرآن حافظ او عالم تیار که چې هلته خالي لاسونه نه. او دا قرآن الله یادوي. مړه ما ډېر واړه واړه ماشومان په دستربندو کې ولیدل، ډېرې پلارانو ته وزېرېدلم داسې واړه واړه بچي. دا الله هر چاته یادوي. تاسو به د اورنګزیب علمگیر نوم اورېدلی، دا یو بادشاه و، د ده بچي قرآن یاد کو. نو د خپل پلار ته وی پلاره زما بچی قرآن یاد کو، ته نن راشه، په ما نن خوشحالي ده، نن ته راشه. نو پلار ورته ډېر عجیبه جواب ورکو. پلار ته په هغه ټیم باندې ګیلمن و. نو پلار ورته وی بچیا اورنګزیبه دا خو ستا بچی قرآن یاد کو، نو تاج خو به تا ته میلاویږي، جوړه خو به تا ته میلاویږي. اورنګزیبه دا چې تا قرآن یاد کړی وی ما ته دې ویلی وی چې پلاره نن راشه زه الله د قرآن حافظ کړم. زما خوشحالي خو به دغه وه، دا خو ستا خوشحالي ده.
د اق ورځې نه اورنګزیب عالمگیر شروع وکړل او قرآن شروع کو. داسې ورځ پې راله قرآن یاد کو، الله د قرآن حافظ کو، پلار یې راوغوښې پلاره راشه نن ما قرآن یاد کو. الله قرآن هر چاته یادوي، هر چاته. بادشاهان د قرآن حافظان تیر شوي دي، بادشاهان هغې تم الله قرآن یاد کړی دی. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې کله جیل کو نو د عمر 70 یا 75 سالو، 80 کاله یا 15 کاله، او په جیل کې قرآن شروع کو نو 20 سپارې حفظ په جیل کې وکړو، قرآن یاد کو. 20 سپارې د 70 او د 75 سال په عمر کې قرآن یاد کو. امام محمد رحمت الله علیه بارک راضي چې په 9 ورځو کې قرآن یاد کړو، په 9 ورځو کې قرآن کریم. نو دا درته یو مقدم موقع، دا اولاد دا د آخرت لپاره یو بهترین ذخیره ده، بهترین ذخیره ده. دا اولاد بچیم کېنوئ، دا بچی د ځان نه داسې جدا کوي، دا مینې والا پرې کوي، دی به جاړي او ته مینه پرې که، ته به جاړي او بچی د ځان نه جدا که. بایزید بوستامی رحمت الله علیه پلار مړ او مورې مدرسې ته بوس، وی بچیا اله به کور ته راځي چې کله د قرآن علم پوره کړي. خاوند نشته او بچی د ځان نه لر کو. داسې ورځ پې راغله چې ورې وټکو مور ته وی مورې ورکوله او که زه بایزید بوستامی رالم. مورې بچیا علم دی پوره کړی او مورې د عالم رالم کور ته. مور دروازه کوله وکړله او په مصله الله ته ودرېدله، دعا کوي، وی خدایا تا نن د یوې کونډې مور ارمان پوره کو، بچی دی ورله د قرآن عالم کو. عالم تکړه شی، تکړه بچی قرآن له ورکوي، کم از کم یو بچی د قرآن حافظ او عالم جوړ کا. دا د آخرت یو لویه ذخیره ده. زه منم، ډاکټر منم، انجینیر منم، دا ټول منم پلاره، خو چې سترګې دې پټې شوې که نه 10 ډاکټران تاله پیدا نشي درکولی، 10 انجینیران تاله پیدا نشي درکولی، 10 MP ګان بچي تاله پیدا نشي درکولی. جنازه به دیم یا وکړي یا به ونه کړي، تکبیرات به ووایي، خدای خبر چې دا دعاګانې به پکې ووایي که به وبه نه وایي. که دا ووایي نو لویه خبره ده، لویه خبره، لویه خبره. دا تاله پیدا نه درکوي چې بچی دې بیا ودرېږي چې بس میلمانه ایثار شی او کور میلمانه به بې ډوډۍ نه ځی، دا بیا تاله پیدې نه درکوي. ښه چې مړ شي میلمانه بیا څه کوي، خلک څه کوي، دا تاله پیدا نه درکوي. ته چې مړې نو یوه فرشته بلې ته وایي ما قدم، ما قدم، مخې ته یې څه لیږلي دي، مخې ته یې څه لیږلي دي. د جنازه کېږي ما قدم، ما قدم، مخې ته څه دي، مخې ته څه دي، په څه به الله بخي، مخې ته یې څه دي. نو داسې ورځ را روانه ده، کم از کم زه وامه چې د سړي یو بچی عالم یا حافظي، پلاره چې مړ شي، مورې چې مړه شي او په کټ دې ودرېږي او د خپل پلار جنازه په خپله باندې وکړي. د دې نه بله لویه خبره شته چې خپل بچی ولاړي او په مخې اوښکې را بهیږي او د خپل پلار سفارش کوي، اخیرې تکبیر وی اللهم اغفر لابی، یا الله زما پلار ته بخنه وکړي، یا الله زما پلار وبخي. دا امی دی، الله مور مې عالمه نه وه، دا مور مې عالمه نه وه، الله خو په می علم کړی، په می حفظ کړی، الله د دې قرآن په خاطر به زما پلار بخي. دقه د زیریدو جنازه دغې چې په خپله بچې د پلار جنازه وکړي. کوشش وکړئ، نن درته مدارس دي، مخې ته مدارس دي، بچو ته درله لله فی الله سبق وایي، لله فی الله. مونږ بلا تفریق ستاسو بچو ته سبق وایو. یو بچی سره هم دا رښتیني نه ده کړې چې بچیا ګورې پلار دې ما ته کنځلې کوي. بچیا ستا پلار خو چې مجلس کې کینې علماو ته کنځل کوي، نه 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 نه، دا رښتیني ستا بچی سره ما نه ده کړې، نه ور سره دا رښتیني کومه، ته ما ته کنځل کوه او زه به دې بچي ته قرآن خیم، بس زه به دې بچي ته قرآن خیم. دی نیت دا کړی دی چې مونږ به ستاسو بچي حافظان جوړو، مونږ به ستاسو بچي عالمان جوړو. نو بچي مدارسو ته ورکوئ، ځان له یو بچی چې اسې ناسې چړه کې خو دې راځي چې شکر دی
پلانکی مدرسه کې می بچې سبق وایي ایبا دی به یو ورځ د قرآن حافظ شي، دی به یو ورځ د قرآن کریم عالم شي. نو کم از کم بچی قرآن ته کښېنوئ، د دنیا ذخیره ده، د آخرت ذخیره ده، د دنیا خوشحالي ده، د آخرت خوشحالي ده. نو بچی مدارسو له ورکئ او انشاءالله زما که خیر یو څو ورځې پس د عمرې سفر دی، انشاءالله زه به عمرې له ځمه. را روانه جمعه کې به بیا زه نه یم که خیر انشاءالله. نو یو بل ته به انشاءالله دعاګانې کوو. زه به تاسو ته دعاګانې کوم، تاسو به مونږ ته دعاګانې کوئ. زمونږ یو 2-3 ورځې پس د عمرې په سفر باندې ځو او انشاءالله تاسو به ما ته دعا کوئ. زه به تاسو ټول کلي ته، د ټول اهل محلې ته، ما باندې د دې کلي حق دی او د دې ټولو په مونږ حق جوړیږي انشاءالله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عمرې لته نبی علیہ السلام ورسره داسې ووته، وی ای رور ګوټیا ما به په دعا کې نه هېری چې هلته لاړ شي. نبی علیہ السلام ورته علما وایي د نبی علیہ السلام دعا خو ډېره قیمتي وه د عمر د دعا نه. ولې عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ما به نه هېری؟ مطلب یې دا چې عمره هلته داسې مقامات دي چې په هغې کې الله دعاګانې قبلوي. هغه ځایونه داسې دي، حتیم دی، ملتزم دی، مقام ابراهیم دی. نو هغه ځایونه داسې دي چې هلته الله دعاګانې قبلوي. نو انشاءالله مونږ ته به هم دعا کوئ، مونږ به تاسو ته دعا کوو چې الله مونږ له د صحیح عمرې، د مقبول عمرې توفیق راکړي. مونږ کو زمونږ نیت د ټول امت مسلمه دی چې ټول امت مسلمه ته به انشاءالله هلته دعاګانې کوو. تاسو به مونږ ته دعا کوئ انشاءالله. و آخر دعوانا ان الحمد